بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فزیکس یو داسې سبجیکټ چې په هغې کې همیشه د پاره چې دی نو مونږه ناپ تول کوو. څه ناڅه په هغې کې ناپ کوو. کله لینث ناپ کوو، کله الکتریکل کرنټ ناپ کوو، کله ماس چې دی نو ناپ کوو. څه ناڅه میجرمنټ په هغې کې همیشه د پاره روان وي. نننی ټاپک دی پریفکسز حوالې سره. د دې نه لاست ټاپک کې مونږ چې دی نو فزیکل کوانټیټیز ډسکس کړو چې په هغې کې مونږ ډیټیل سره خبرې وکړې چې آیا مونږ چې دی نو دا لینث ماس دا څه ته ویل کېږي. بیا د نه پس مونږ سټینډرډ نوټیشن او دغه خبرې ډسکس کړل. اوس پریفکسز راځي. ګورې دا پریفکسز دا ټاپک دومره اسان دی که نه چې لکه د اوبو په شان اسان دی، خو کله کله مونږ دا ټاپک ځان ته په زور چې دی نو ګران کوو. زه تاسو له یو سمپل اگزامپل در کوم. کلیټ سه مونږ هغه خپله چوکه واپس راوالو، ټیک ده، او زه تاسو ته ووایم چې دا ماته چې دی که نه د دې ځای نه واله تر د دې ځای پورې دا ماته ناپ که. نو ته به څه راوالې؟ انچي ټیپ به راوالې، رولر ټیپ به راوالې او په هغې باندې به دا ماته ناپ کړي. په اسانه ناپ شو که نه، ټیک ده. که لیټ سه زه تا ته ووایم چې دا بورډ د دې ځای نه واله تر د دې ځای پورې ناپ که، یا د دې ځای نه واله تر د دې ځای پورې ناپ که، نو په اسانه به ناپ شي که نه. خو که لیټ سه زه تا ته ووایم چې ما ته د دې ځای نه واله تر د مونه پورې چې دی نو ناپ واخله چې آیا مون چې دی نو ما نه د دې ځای نه څونه لرې دی. که لیټ سه زه تا ته ووایم چې ما سره د یو بس چې دی نو ناپ واخله. که لیټ سه زه تا ته ووایم چې ما سره یو داسې شیز چې دی نو وزن کا چې د هغې وزن ډېر زیات دی. دا خو مونږ د اوږدوالي او د غټوالي خبره وکړه. که لیټ سه زه تا ته ووایم چې ما سره د یو بیکټیریا وزن ماس ناپ کا، یا ما سره د یو بیکټیریا لینث چې دی نو معلوم کا، نو یو وخته ډېر غټوالی دی او یو وخته ډېر ورکوټوالی دی. اوس چې کله زه یو ورکوټي نمبر لیکم نو مشکله ده، او که یو غټ نمبر لیکم نو مشکله ده. اوس دا نمبر به زه لیکم څنګه؟ نو دا آلریډي مونږ په سټینډرډ نوټیشن کې دا خبره وکړه، خو د دې دپاره بیا چې دی نو یو خپل پریفکسز دي، یو خپل طریقې کار دی چې په هغه طریقې کار باندې به ته دا نوم لیکې. ته به څه چل وکړې؟ ته به کتاب راواخلې او په کتاب کې به چې دی نو څه وګورې؟ ټیبل 1.5 پریفکسز، دا یو ټیبل به وګورې. هیدا په دې کې څه لیکلی شوي دي؟ وی پریفکسز څه ته ویل کېږي؟ پریفکسز ویل کېږي هغه ټایپ آف لارج نمبر یا سمال نمبر په اسان الفاظو کې د پاور آف 10 سره لیکل، دې ته وایي پریفکسز. زما په خیال چې دې کې د بورډ د لیکلو څه ضرورت نشته، دا ستاسو ته ځکه اورلی وی بوک سره ریلیټډ ګوره. بیا دې کې وی ایګزا چې کوم دی که نه دا 10 پاور 18، پیټا چې دی دا 10 پاور 15 دی، ټیرا چې دی دا 10 پاور 12 دی، ګیګا چې دی 10 پاور 9 دی، میګا چې دی 10 پاور 6 دی، کیلو چې دی نه 10 پاور 3 دی. دغه شان د هکټو چې دی نه ما سره 10 پاور 2 دی، ډیکا چې دی نه ما سره 10 پاور 1 دی. بیا ډي سي سنټي ملي مایکرو نینو پیکو فیمټو 8. دا هر یو د پاره چې دی نو ما سره څه شیز دی؟ یو خپل پریفکس دی. که لیټ سه یو شیز ته په کیجي کې اخلي، په کیلوګرام کې، نو د هغې دپاره به ته څه استعمالې؟ کیجي به استعمالې، ټیک ده. خو که لیټ سه ته یو ساوند ویو معلومې، ساوند ویو هغه په میګا هرټس کې معلومیږي. یو څو اگزامپلز ما تاسو دپاره چې دی نو دلته کې راوړي دي چې هغه به ډسکس کوو چې آیا پریفکسز چې دی نو ویلې کېږي څه ته. ګوره په پریفکسز کې خو دا مونږ آلریډي ډسکس کړل چې لکه مطلب کیلوګرام، میگا چې دی نو څه ته ویل کېږي؟ نو میگا هرټس، ګیګا واټ، نینو سیکنډز. دا ټول دلته کې چې کوم دي که نه، دا چې دا دلته لیکلي دي چې ایګزا، پیټا، ټیرا، ګیګا، میگا، کیلو. نو کیلو پسې څه راځي؟ ګرام راځي. نینو پسې څه راځي؟ سیکنډ راځي. دغه شانتې د دې دپاره هر یو شیز دی. د مایکرو پسې څه راځي؟ میټر راځي. خو دا دلته کې صرف سمبل لیکلی شوی دی، صرف پریفکس لیکلی شوی دی. د دې پسې چې څه دي لکه کیجي دی، نو کیجي ما سره کیلو لیکلی شوی دی، خو کیلو پسې څه راځي؟ ګرام راځي. دغه شان مایکرو لیکلی شوی دی. د مایکرو دپاره چې دی نو دوی څه اخیستی دی؟ 10 پاور -6
10 پاور ماینس 6 دی مایکرو خو څه مایکرو میټر صحیح نه نو یو څو اگزامپل زه تاسو ته چې دی نو دلته کې لیکم تاسو ته باندې کلیر آنسر ملاو شي زه تاسو ته چې دی نو هغه پرابلمټیک چیزونه به هم ډسکس کوو خو یو پرستا کانسپټ چې دی نو کلیر شي چې آیا د دې شیز مطلب څه دی نو ګوره دا د یو څو اگزامپلز چې دی نو لیکم که لیټ سې موږ د دې د اگزامپلز خبره وکړو نو څه لیکلی شوي دی کیلو صحیح ده نو دا څه شیز دی ګرام کیلوګرام اوس پتا ته دا پته ولګي چې آیا دا کیلوګرام راغی نو آیا د دې باندې به زه کوم به پیسو ښه دغه شان دی میگا هرټز صحیح ده دغه شان دی موږ سره چې دی نو ګیګا واټ صحیح ده ګیګا واټ دغه شان دی ما سره مایکرو میټر د دې هر یو چې دی نو خپل یوز دی هغه څه یوز دی از تاسو ته وایم ښه اوس به زه تاسو ته یو داسې شیز ووایم چې ستاسو په ذهن چې دی نو کار سټارټ کړي سنټي ما سره چې دی نو څه شیز دی 10 پاور ماینس 2 دی نو سنټي میټر ګوروس شپږم نمبر مونږ سره زیات تر پکې چې دی نو څه راځي ډي سي میټر به واخلو ډي سي میټر دا ولې راځي اخر لکه یو شیز ته په میټر کې ناپ کولی شو نو هغې ته په سنټي میټر کې څه ضرورت راغی بیکاز هغه د میټر نه ډېر زیات ورکوټ دی ته په میټر کې نشي ناپ کولی د دې د وجې ته چې دی نو هغې دپاره سنټي میټر واخلې خیر ډسکس کوو بل به زه چې دی نو تاسو ته څه ووایم پکې بل به پکې زه تاسو ته ووایم ملي میټر صحیح ده زما په خیال چې دا به کافي وي نور د دې نورو دپاره هم چې دی نو شته اوس ګوره کیلوګرام میگا هرټز ګیګا واټ مایکرومیټر سنټیمیټر ډیسیمیټر ملي میټر د دې دپاره په بک کې دا لیکچر دلته ودروه او لاړ شه بک وګوره بک کې چې دی نو د دې دپاره خپل پریفکسز لیکلی شوي دي خپل پاور لیکلی شوی دی څنګه چې د کیلوګرام دپاره ما سره چې دی نو 10 پاور 3 دی دغه شان دی د دې ټولو دپاره خپل شیزونه استعمالیږي اوس زه تاسو ته سمپل یو خبره کوم که لیټ سې زه تاسو ته ووایم چې دا ما ته په میټر کې ووایه چې آیا دا څومره میټر دی صحیح ده که زه تاسو نه دې تپوس وکړم چې آیا ما ته چې دی نو دا ووایه چې دا څومره میټر دی نو ته به ما ته ووایې که نه چې یاره دا دونه میټر دی دونه میټر که لیټ سې زه تا ته ووایم چې دا ما ته په سنټي میټر کې ووایه چې دا څومره سنټي میټر دی نو په میټر کې به اسانه شي خو په سنټي میټر کې به نور هم ایلابوریټ شي ښه که لیټ سې زه تاسو ته ووایم چې ما ته چې دی نو څه چل وکړه ما ته چې دی د دې مارکر دا چې کم دا پوینټ دی دا د پاسه چې دا راوچت شوی دی د دې لینت ما ته ووایه نو دا ته ما ته په میټر کې ویلی شي نشي ویلی دا به ته ما ته بیا د میټر نه ورکوټي شیز کې چې دی نو وی په ورکوټي میجرمنټ کې بیا چې دی نو وی دا ځکه چې دی نو د دې دا په ماینس کې دا خبره لاړه شي دا که ته وګورې نو ستا د سنټي میټر چې دی نو تا سره څه دی 10 پاور ماینس 2 دی ولې ځکه چې یاره دا تا سره په میټر کې نشي حسابولی نو ته بیا د هغې نه ورکوټي شیز ته چې دی نو راځي چې کله یو شیز ورکوټي کېږي نو د هغې دپاره هم داسې نمبر پکار دی چې ته په اسانه هغه ایکسپریس کړي او که کله یو شیز ډېر غټېږي نو د هغې دپاره هم داسې نمبر پکار دی چې هغه ته څه وکړي په اسانتیا سره هغه ایکسپلین کړي اوس به دلته کې چې دی نو زه تاسو سره یو لس ایگزامپلز چې دی نو درکړم که لیټ سې مونږ یو ایگزامپل واخلو که نه نمبر 1 به مونږ واخلو یو آبجیکټ به واخلو ټیک ده یو آبجیکټ به واخلو او یو آبجیکټ چې دی که نه هغه ما سره دی یاره څه به واخلو یو ایگزامپل ماله چې دی نو راکړي داسې یو آبجیکټ چې تاسو ته اساني لیټ سې مونږ چې دی نو یو میز واخیستو او هغه څه دی هغه 5 kg دی صحیح ده اوس د ماس آف آبجیکټ چې ته کله معلومې د دې چې ته کله دا ماس معلومې ماس نو مونږ ویلو که نه چې ماس په ته په څه کې معلومې په کیجي کې به معلومې خو تا سره دلته نه چې دی نو څه کلیر شوه چې دا ما سره څونه دی دا ما سره دی 5 نو د کیجي څه مطلب دی د کیجي مطلب دی 5 د کیجي مطلب دی کیلو ګرام
څنګه چې دا مونږ دلته کې چې دی نو استعمال کړی دی چې دا مونږ سره څه دی کیلوګرام. اوس که لیټ سې مونږ یو بل اگزامپل واخلو چې آیا زه تا ته ووایم چې د ساوند ویو فریکوینسي ماته چې دی نو دغه کا ساوند ویو صحیح ده. نو د ساوند ویو فریکوینسي معلومولو دپاره او بیا ته څه کیلوګرام نه استعمالوې نه به څه ته لینت استعمالوې بیکاز د دې دپاره به خپل پریفکس استعمالېږي د دې دپاره به یو خپل سمبل استعمالېږي نو هغه ما سره څه شي دی هغه دی میګا هرټز. دا به د هر یو دپاره چې دی نو خپل خپل وي صحیح ده که نه. لیټ سیز ووایو چې هلکه دا 200 میګا هرټز هغه اکثر مونږ وایو که نه هلکه وي په 50 والیوم باندې ولګوو په 100 والیوم یې ولګوو په 150 یې ولګوو په 200 یې ولګوو چې سپیکر ډز وکړي نو دا هغه میګا هرټز دی چې یاره ته فریکوینسي اف د هغه معلومې چې یاره ما سره چې دی نو څومره فریکوینسي کې چې دی نو دا ساوند ویو ځي. بل زه تاله چې دی نو یو اگزامپل درکوم. لیټ سې یو پاور پوینټ مونږ یا یو جنریټر مونږ واخیسته پاور جنریټر دی چې هغه ما سره بجلی جوړوي. اوس د دې چې دا څونه بجلی جوړېږي دا به ته په څه کې چې دی نو اخلي دا به ته اخلي په ګیګا واټ کې اوس ته دغه ځای کې په بوک کې وګوره چې ګیګا واټ ما سره چې دی نو څه شیز دی ګیګا په کم ځای کې راغلی دی په 10 پاور 9 بیکاز د ده چې دا بجلی جوړولو دا کم دغه دی نو دا ما سره چې دی نو څه دی زیات دی. لیټ سیز ووایم چې یاره ما سره 1 ګیګا واټ جوړیږي 1 ګیګا واټ نو د دې څه مطلب شو چې this 1 gigawatt is 10 raised to the power 9. سپوږ په خبره ښه ورپسې راځه اوس څلورم ده. لیټ سې زه تا ته ووایم چې یو کمپیوټر پروسیسر دی کمپیوټر خو به استعمالوې که نه موبایل خو به استعمالوې که نه اوس خو به دا نشي ویلی چې یاره موبایل نه استعمالوي ځکه چې ته دا ویډیو پسې ګورې نو د دې پروسیسر یو کار یې پروسیسر څه مطلب دی پروسیس کول یو شیز کول نو دا د پته شته دا په سیکنډونو کې کار نه کوي. زه به تا نه دا تپوس کوم هلکه د دې دا پروسیسر چې دی نو څونه تیز دی نو ته ما د دې پروسیسر دومره دی 1 دی 2 دی 3 دی خو دا چې ته کله معیار کېږه نه نو دا به ته په نینو سیکنډس کې کې نو ته دغه ځای کې نینو وګوره نو نینو به همیشه دپاره چې دی نو په څه کې وي په ماینس کې وي. ولې به په ماینس کې دلته وګورئ دې ځای کې به وي دا دی نینو 10 raised to the power -9 ولی بیکاز دا د سیکنډ نه چې دی نو ورکوټ شو چې کله د سیکنډ نه ورکوټ شو نو ماینس ته به ځي چې په ورکوټ والي اړخ ته ځي نو په ماینس کې به ځي. نو دا پروسیسر چې ته کله د دې رننګ سپیډ چې دی نو معیار کې نه به ته په نینو سیکنډس کې نو د دې اوس د لیټ سیز ته دوی چې هلکه دا ما سره 3 نینو سیکنډس دی 3 نینو سیکنډ ټیک ده. نو ته به ما ته دا ایکسپلین کې څنګه ته به وایې یار دا څنګه خبره شوه دا خو زه په سیکنډس کې نشم کولی نو ته به څه چلو کې سیکنډ به بیا بریک ډاون کې نو ته به نینو سیکنډ ته چې دی نو واړې. ښه بیا دې ځای کې بله یو خبره که لیټ سې زه تا ته ووایم چې یاره ما ته چې دی نو د سیل سایز معلوم کې د سیل سایز چې د یو سیل سایز چې دی نو ما سره څومره دی نو دا به ته ما سره په څه کې معلومې آیا دا به ته ما سره په مایکرومیټر کې معلومې په مایکرومیټر کې به معلومې او که نه په میټر کې به معلومې. لیټ سې زه تا ته ووایم یو سیل تاله درکړم او تا ته یې ملکه ما دا دې سایز ووایه نو دا ته په میټر کې ویلی شي نشي ویلی که نه دا ته په کیلومیټر کې ویلی شي نشي ویلی نو ته به بیا ورکوټي ته راځې او ورکوټي تا سره څه شي دی هغه تا سره دی مایکرومیټر. اوس ته دغه ځای کې وګوره چې د مایکرومیټر دپاره چې دی نو ډیسیمل ملټیپلایر تا سره څه دی د مایکرو دپاره تا سره دی 10 raised to the power -6 دا د دې ډیسیمل ملټیپلایر دی مطلب دا چې دا به ته ملټیپلای کې د پاور اف -6 سره صحیح نه. نو سیل سایز چې ته معلومې هغه به ته په څه کې معلوم کې په مایکرو میټر کې به چې دی نو معلوم کې. ښه دقه شانتې یو بل اگزامپل به چې دی نو درله درکړم چې length of the room اوس ګورئ length of the room اوس دا راته ووایه چې د length of the room دپاره به ته څه چل کې
که لیټ سه زه تاته ووایم چې یاره ما ته چې دی نو لینث آف د روم چې دی نو معلوم کا نو دا به د بیا په څه کې معلومې خامخا به په میټرز کې به معلومې په فوټ کې به معلومې د هغې دپاره به خپل چې دی نو استعمالېږي صحیح ده ښه بیا زه تاته ووایم چې یاره एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम किए एटमॉस्फेरिक प्रेशर नो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द पारा बते छ दे नो से इस्तेमाल है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द पारा बते इस्तेमाल है हेक्टो पास्कल सही था सिंपल अल्फाजों के कज़ तासु तो वेम दे कि बता सुने छ दे नो और आरवान नगे के तपोसम की जियरा माता छ दे नो सुवाया माता साइज ऑफ द बैक्टीरियम मालूम कने दा दियो एग्जांपल हम मर कर दे खो गोरे क तासु त छ दे नो दाखकारी दे एग्जांपल त छ दे नो गोरे द टिपिकल बैक्टीरियम दा ज गोरम छ आया तासु त छ दे नो खकारी हो कने खा कदे त तासु गोरे कना दियो एग्जांपल त नो दी से चल कर दे वी साइज ऑफ द बैक्टीरियम माता मालूम का नो ए टिपिकल बैक्टीरियम हैज अ मास ऑफ 2 सही ना नो द एफ जी आखिर स मतलब दे नो त बदल तराशी च द एफ जी ज दे नो स मतलब दे त बदी के च दे नो ओगोरे च आया द एफ जी स मतलब दे ने femto द दे मतलब दे नो दिस so we express the measurement in terms of kg नो दस आगश्ते 2 femtogram या गश्ते दे femtogram मा सर दस बराबर दे 10 to the power minus 15 जे दे नो बराबर दे दा ओगोरे 10 to the power minus 15 बराबर दे दा दे उस किलोग्राम दाड़े नो 1 kg मा सर दस बराबर दे 1 multiply by 10 to the power 3 बराबर दे सही दा देखो ओगोरा सही जो उस दे से वो ये 2 दे मा सर से चल कर दे 2 ए रागश 2 femtogram multiply by 10 to the power minus 15 और दे भी आदल तक खींचे देनो काट करी 1 kg 1 multiply by 10 to the power देनो दा मा सर कट शो therefore 2 femtogram is equal to 2 raised to the power 2 multiply by 10 to the power minus 18 मतलब दा चित पर kg की दा अखले का ना नुमा सर बा 2 femtogram the mass of bacteria typical bacteria per kgs की सुमरा राजी 2 multiply by 10 raised to the power minus 18 और दा पता सर सिंगर रोजी दा पता सर दा से रोजी चितो बदा अवल मल्टीप्लाई के पदी और दा हम डिवाइड के पा द kg वाला बांधे पर 10 multiply 10 power 3 बांधे बचे दे नो दा मल्टीप्लाई करना था सर बा दा रोजी सही ना नो दा दियो एग्जांपल से देनो पदी की एक्सप्लेन करे च अगर मा दलते की एक्सप्लेन कोल न गोस्ते जमा मेन मकसद ता दो چې ته په دې پوه شې چې آیا د دې پریفکسز مطلب سره پریفکسز موږ ولې استعمالو یو غټ شیز په اسان الفاظو کې لیکل اسانون که یو شیز د تاسو وینځي او ډیر ورکوټ دی نو هغه ته ماته په ډیره مشکله بشي چې ته ماته په تاسو کېږي کې ته ماته کولی شي نشه کولی کله څه زه ته وایم چې یو شیز هغه ما سره د کېجی نه کم دی یو کیلو نه کم دی او زه دا ته انشاء الله کې ته دا ماته چې دینه په کېجی کې حساب ولګاو نو دا په څنګه لګي نه هغه لپاره ته دا پریفکس استعمال صحیح ده زما په خیال دی کې څه کوېسچن نشته کله څه دی بیا هم څه کوېسچن پاتې شوی نو زموږ واتس اپ چینل هم شته په کومنټ سیکشن کې هم کولی شي مزه اله کوي کنه چې سټوډنټ کوېسچن کوي چې کله سټوډنټ کوېسچن نه کوي نو خوان نه کوي صحیح ده تاسو د نهم کلاس ته د اتم کلاس دی لیټ سه تاسو اتم والا ګوره یا نهم والا ګوره نو ستا دا دماغ استعمال کا غنی که دا دماغ د استعمال نه کړل نو د اف اس سی نه پس پجاړي او بیا به داسې جاړي چې ډېر به جاړي او زه نه غواړم چې ته وجاړي ولې به جاړي دا نهم او لسم دا داسې زده که چې بس خبرې پکې ني او بله یو خبره چې سبق وې نو سم ووایه که نی وې می ووایه پتا باندې اړچا چې دی نو زور نشته صحیح ووایه یو کار وکړه په زندګۍ کې خو سمې وکړه صحیح ده انشاءالله دې نه پس به مونږ چې دی نو ډسکس کوو میجرمنټ بیا مخه ناپ تول دی نو بل خو څه کار به زمونږ نه میجرنګ انسټرومنټ به استعمالو میټر رول څه ته ویل کېږي ورنیر کیلیفر څه ته ویل کېږي سکرو گیج څه ته ویل کېږي کوشش به کوم چې چېرته نه را پیدا کړم خو مشکله غونډه کېده نو که لیټ سې ما ته میلاوم نشي نو زه به په کانسپټ تاسو پوهیوم زه په خپل سکول کې ستاسو چې کوم لیب دی په هغې کې به دا ورنیر کیلیفر او دا شیزونه پراته او دا شیزونه پې وکړي چې وکړي پې نو هله به مزه درکوي
صحیح ده ان شاء الله. نو دغه شیزونه به ډسکس کوو، کوشش کوو چې زر تر زره د دسمبره پورې د 9th بایو او د 9th فزیکس ختم، چې بیا د کیمستري سره چې دی نو سټارټ واخلو. کوشش وکړو چې دې 2 میاشتو کې دا شیزونه ختم شي. دا اوس اکتوبر دی، اکتوبر، نومبر، دسمبر، ان شاء الله چې په دې 3 میاشتو کې بس تاسو دا سبجیکټس ختم وي. تاسو چې دین ځل ایگزام لځئ نو دا زما ګارنټي ده چې تا نه څه غلط شو نو بیا وایه. دا زه د خپل لیکچر چې دی نو دا ذمهواري اخلم. خو بس کار دا دی، ستا مهرباني دا ده چې ته وګورې، ته یاد کړې، ته زده کړې. نیکسټ لیکچر کې ملاویږو. السلام.